او یو نصیحت پکې د الله پیغمبر دا کړ یا ایها الناس اتقوا الله فی النساء د زنانو مبارک د الله نه ویریږي د زنانو مبارک د الله نه ویریږي ډېرې معنی مفسرین کوي خو یو معنی پکې دام نه چې د خپلو زنانو د اصلاح فکر وکړي داسې نه چې د زنانو د ګمراهۍ او د بېحیایۍ د وجې نه تاسو هم د هغې په سیلاب کې دا اوسئ لکه موجوده زمانه کې اعوذ بالله نبی علیه الصلاة والسلام بلا فرمایل چې دا یره زما په زړه کې نشته چې د فقر و فاقې د لوږې او د تندې د وجې نه به د غربت د وجې نه به زما امت ګمراه شي زما امت به ګمراه کېږي د دوو څیزونو نه یو د مال او د دولت د وجې نه او دویم د زنانو د وجې نه د نبی علیه الصلاة والسلام دغه حدیث په موجوده زمانه باندې 100% رښتیا دي صادق څومره فتنې دي فساد دي قتل و قتال دي د یو بل وجل دي کور په کور باندې اختلافات جنگ جګړې او حسدونه بغضونه دي او د یو بل سره ورانې دي نو بنیاد یا څه شی دي پیسه ده او یا ښځه ده کښتو باندې ورانې یو بل سره لور دې راکړه را دې نه کړه ورېره دې راکړه را دې نه کړه نو د موجوده زمانه کې په ټوله دنیا کې نعوذ بالله د مسلمانانو ترمنځ د تشدد او د انتشار او د فساد بنیاد هغه دا دوه څیزونه دي او دغه رنګې د مونځ مبارک د الله نه ویریږي مونځ مبارک زمونږ په دې جومات کې د ماسپښین مونځ کېږي نو درې واړه چته ډکي او بیا د مازیګر د آسانه پورې د منځګزار سلسله شروع راځي راغله ټول چې راجمع کېږي که نه چې کوم ځان سره منځونه کوي نو بیا به د جمعې د جمعې په شان د 3 د جومات ډکي نو نعوذ بالله جمع والا په سلو کې 10 کسانی او بی جمع مسکون کې په سلو کې 90 کسانی تاسو په خپل اندازه ولګوئ هر جمعه کې دا حال او په دغه خطبه کې نبی علیه الصلاة والسلام دا اعلان هم کړی ان الزمان قد استدار كهيئته وی زمانه راتو شوا راغلا ام اقضیت راغلا چې په کوم ځای باندې الله پاک زمانه پیدا کړی و په کوم ورځ چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او هغه دا چې السنه 12 شهرا الله پاک چې آسمانونه او ځمکې پیدا کول نو کال 12 میاشتې وي نن بیا د کال میاشتې 12 مقرر شوي او د قیامت پورې به 12 شي د مشرکانو هغه جهالت او هغه رسم هغه بدعت ختم شو چې څه کال به کال د 12 بځې باندې د 13 میاشتې او که هیئته هم هغه رنګ څنګه الله پیدا کړو محرم به مخکې وي او سفر به وروسته وي داسې به نه کېږي چې سفر را مخکې شي او محرم دې نه وروسته شي دا ګډوډ به کېږي او بیا د الله پیغمبر فرمایل قرآن کې مو الله وایي منها 4 حرم او د الله پیغمبر مو فرمایي منها 4 حرم خدا الله د پیغمبر احادیث مبارکه دا د قران کریم تفسیر دی قران مجید کې الله جل جلاله دا خبره کوي چې د کال میاشتې 12 دي
او سلور پکې منها اربعه حرم سلور پکې د عزت میاشتې دي د احترام میاشتې دي اوس هغه د عزت او د احترام میاشتې کمی دي هغه معزز میاشتې محترم میاشتې کمی دي قرآن کریم دا غي تفصیل نه کړي په دغه حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام تفصیل کوي درې په یو بل پسې دي اوله ذوالقعده ورپسې ذوالحجه او درېمه ورپسې محرم دا درې میاشتې ایوتنا جدا ده او هغه کومه ده ورجب مضر د مضر د قبیلې د خلکو رجب کم رجب التي بين رجب وشعبان هغه میاشت چې هغه د رجب او د شعبان هغه بین جمادى وشعبان چې کوم د جمادى او د شعبان ترمنځ ده دا ټکی اوس د الله پیغمبر څخه لګي چې هغه د جاهلیت د زمانه هغه ګړبړ مخکیوالي رسوالي بګي نشته بین جمادى او شعبان نو زمون استاسو د ژوند او د زندګۍ نه یو کال ورځ یا دوه یا درې بس دا به کم شي او نوی کال به شروع شي د محرم د میاشتې د سپوږمۍ د لیدو سره او د ذوالحجې د میاشتې د آخرنۍ ورځې د نور د پرېوتو سره یو کال ختم شو او نوی کال شروع شو الله جل مجلوه فرمای چې د کال د 12 میاشتو ته ما عزت ورکړې دي ما دې ته احترام ورکړې دي ما دې ته شرافت ورکړې دي نو تاسو باندې دا لازمه ده دا فرض ده چې تاسو هم د دې میاشتو د عزت خیال وساتئ دا عزت د میاشتو به عزتي به نه کوئ د حرمت د میاشتو به حرمتي به نه کوئ د ادب د میاشتو به ادبي به نه کوئ او هغه به ادبي به څنګه او دا غینه به څنګه ځان بچ کې الله پاک خپل وایي فلا تظلموا فيهن انفسكم اے زما بندگانو کوم میاشتو ته چې ما عزت ورکړې دي عظمت می ورکړې دي شرافت می ورکړې دي هغه میاشتو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ دا شنوې الله چې په یو بل باندې سوای خپل ځانونو باندې ظلم مکوئ احادیث کې مرাজি او قرآن علماء ملي چې هر ګناهګار مسلمان گناہ کوي هر نافرمان مسلمان نافرمانی کوي نو دا گناہ او دا نافرمانی دی په خپل ځان باندې ظلم کوي دی ظالم دی او دا ظلم په چا باندې وکړو خپل ځان باندې وکړو فلا تظلموا فينا انفسكم تمام مفسرین د قران کریم د دې آیت الله کې لیکي چې نیک عمل ښه عمل طاعت او عبادت داغي ثواب د کال په 12 میاشتو کې الله ورکړي لیکن د ټول نزيات اجر او ثواب د نیکو اعمالو الله جل جلاله خپل بندگانو ته هذا سلور میاشتو کې ورکړي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب گناه هر میاشت کې گناه ده نافرمانی په هر میاشت کې نافرمانی ده الله به خفقي خاصه زمونږ استادو
د انسان فطرت هم دا دی نعوذ بالله یو سړی د جومات د دروازې نه بهر ګناه وکړي موږ تاسو ټول د ګناه ښکاري یو سړی جومات ته راننوتلو او زموږ ستاسو په مخ کې ګناه وکړه نه کوم راته زیات بد ښکاري چې جومات ته رادننه شو او ګناه یې وکړه الله جل جلاله نظر خو په ټولو بندګانو باندې یو شان دی نو چې کوم بنده د جومات نه بهر ګناه کوي د هغې وبال به کمي چې جومات کې دننه کوي د هغې وبال به زیات زمونږ ستاسو هم دا نظر دی او دا فطرت دی چې په ټوله ځمکه ګناه ده لیکن د حرم په ځمکه باندې ګناه د هغې نحوست زیات دی د کال په هره ورځ هره میاشت کې ګناه ده لیکن د رمضان په میاشت کې چې څوک ګناه کوي موږ تاسو ټولو ته بد ښکاري بد راباندې لګي که هغه مروري که هغه پلاري که هغه ممزوي که هغه ښځه ولوري نو دغه رنګې کم بنده د کال په هره میاشت کې د الله نه فرماني کوي الله باندې بد لګي الله ناراضه کیږي او الله به عذاب ورکوي لیکن کوم میاشتو ته چې الله پاک عزت ورکړی دی په دغه میاشت کې مسلمان د الله نافرماني کوي د هغې وبال او د هغې سزا د کال د نورو میاشتو نه زیاته ځکه الله وایي فلا تظلموا فیهن انفسکم نو د عزت اولنۍ میاشت کومه ذوالقعده دویمه کومه ذوالحجه او دریمه محرم دا دو خورانه تیرې شو نو په دې دوو کې مو چې د الله په فضل سره څومره عبادات کړي دي الله ته به سوال کوو چې الله پاکي قبول کړي او دا دویمه میاشت د دې په وتو کې دوه درې ورځې لا پاتې دي چې په دې دوه درې ورځو کې دننه الله ته توبه وباسو او په صدقې دل سره الله ته وجارو او عزم وکړو او د الله نه معافي وغواړو چې کوم ګناهونه مې کړي دي بد مې کړي دي زه به ځان ملامته کوم او ځان پښیمانه کوم او زه تا ته په صدقې دل سره توبه وباسم د دې میاشتې بې احترامي کړې ده تې راته معاف نو کوم ان شاء الله او بیا دوه درې ورځې بس د حرمت په دغه میاشتو کې یو اهمترینه میاشت شروع کېدو واله ده چې د هغه میاشتې نوم دی محرم نو د مخکې نه دا عزم دا نیت او دا سوچ وکړو چې دا مبارکه میاشت را باندې را روانه ده په دې میاشت کې به د هر قسمه بې حرمتۍ بې ادبۍ او د ګستاخۍ نه به ځان ساتم او د دې میاشتې د عزت او د حرمت او د ادب او د شرافت به پوره خیال ساتم الله دې به ما ته د عمل توفیق راکړي الله دې به تاسو ته د عمل توفیق درکړي محرم نه میاشت دی ډېر فضیلتونه دي د محرم نه میاشت دی ګڼ فضایل په احادیثو کې راغلي دي صحابه کرامو بیان کړي دي مفسرین او محدثین هم بیان کړي دي د دې میاشتې په فضایلو کې په ټولو کې لومړی فضیلت هغه دا دی چې د دې میاشتې نوم څه دی څه نوم یې دی محرم د میاشتې یادوم څه نوم یې دی محرم محمد او محرم دا یې وزن محرم دا د عربی د ژبې لفظ دی او د عربی په ژبه کې محرم معنا هغه څیز چې هغه انتهایی درجه قابل احترامي هغه څیز چې هغه انتهایی درجه قابل احترامي نو ګوره کنه هغه زبان دی کومه خبر بند کوم خیر دا الله دې موږ تاسو بیا به حرم ته بوزي امين
تاسو ټول په پیښور کې خوښه حرم ته مسړې نه کیږي الله مو ټول حرم ته بیا بوزه نو هغه مشهور عالم یو څو کمزور شوی دی مکی سے به ورته او بیان به کولو خلک به ورته درسونو ته کې راځي موږ هم کې راځو نو دا پنجاب کې چې کوم بریلیان دي دا یو طریقه ده چې دا یو د جایز وي دا خپل کار دي چې کومو کې د الله د پیغمبرونو هغه شریکيږي کنه نو دې څه کوي دا دوه غوته خپل نه هغه دا وی بیان کې چې غوته خپلولو د ضرورت نشته الله پاک د خپل حبيب نوم داسې اخی دی چې د نوم د غشتو په وخت دا شونډې په خپل یو بل ځای خپل ځکه اول کې سره غلي دي میم او چې میم وای دا دوه شونډې سره شي یو ځای شي بوسوالي دی یو بل او بیا ورپسې سره راځي محمد ور محمد بیا میم کې دوه سره شي یو ځای شي وای د خپل ګناهګارو لاسونو ګناهګارو بوتو ته په دې ګناهګارو شنو باندې خپلول حاجت نشته دی چې ته د خپل د الله د حبيب نوم اخلي نو په د نوم د اغشتو په وخت کې باندې دا شونډې په خپل یو بل دوسره دوس اخري نو دا د محرم معنی ده نو دا د دې میاشتې د فضیلت ډېر لوی دلیل نه چې الله ول نوم داسې غني چې څنګه اوري وخت راځي د حرمت او د عزت او د شرافت بوی به راوځي الله پاک دې خیر سره راولي عافیت سره الله راولي او د تمام دنیا په مسلمانانو باندې الله پاک عافیت او خیرت سره تیرم کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم